بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. ماښام مو په خیر. د پارلماني ټاکنو خپرونې ته ښه راغلاست. ټاکنو کمیسیون اوس کار کوي چې د رایو د ډلبندۍ مرکز ته او دغه راز د بایومتریک سرور روم ته معلومات انتقال کړي تر څو د اوس تر 2 نیټې هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د بلې خوا د کمیسیون پر روانو کارونو او فعالیتونو باندې هم نیوکې دي. د کمیسیون په ظرفیتونو باندې هم نیوکې دي چې وبه نه توانیږي چې پاکې او تقلبي رایې سره بېلې کړي او هغه غوښتنې چې ولس لري او د ولس د غوښتنو مطابق سمه پایله دې وړاندې کړي. د پارلماني ټاکنو په نننۍ خپرونه کې را سره په ټاکنو د څار بنسټ ایتوا د برنامو مسؤل ښاغلی حبیب شینواری میلمه دی چې په ټاکنیزه پروسه کې پر ستونزو به ورسره خبرې کوو. ډېر ښه راغلاست شینواری صاحب. ډېره مننه تاسو نه. په دې وروستیو کې تاسو د تیرو پارلماني ټاکنو په تړاو باندې تحقیق کړی و. په تحقیق کې مو له نمونو نه استفاده کړې وه، په بېلابېلو برخو نه مو استفاده کړې وه. څه نوي پکې راغلي وو؟ په دغه پروسه کې هغه ستونزې چې تر ډېره پورې نه دي بیان شوي په رسنیو کې، مطبوعاتو له خلکو سره نه دي شریک شوي، څه شی و هغه؟ ډېره مننه. خپل سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کومه. زموږ ریپورټ د یو ناظر نهاد په توګه موږ خپل نظارت لرو. 28 د میزان په دویمه ورځ چې انتخابات وشو، 29 د میزان او یو اونۍ وروسته چې کله کندهار کې انتخابات ترسره شو، موږ خپل لنډمهالو او اوږدمهالو ناظرینو په واسطه باندې منظم پروګرام، چیک لیستونه او برنامه هم وخته دوی روزنه نیولې وه او د هماغې پر اساس دوی خپل نظارت ترسره کړ او دوی چې کوم نظارت ترسره کړ د هغې ټولې موندنې موږ سره شریکې کړې او بعد د هغې نه چې موندنې موږ تحلیل او ارزیابي کړې، یو راپور هم پې جوړ کړ او هغه خلکو سره شریک شو، اړوندو ادارو سره د دواړو کمیسیونونو په شمول شریک شو. په دغې ریپورټ کې بعضې مسایل دي چې تر ډېره حده پورې له نیکه مرغه څنګه چې مطبوعاتو هم پراخه حضور لروده په ټاکنو کې، اکثریت په ټاکنیزو بحثونو کې چې موږ لرودل، نورو نهادونو لروده، هغه ویل شوي دي. د رای ورکوونکو لست ستونزه وه په بېلابېلو برخو کې او ډول ډول ستونزې لرودې. د بایومټریک ستونزه وه په بېلابېلو برخو کې. د کمپاین دوام و بله ډېره لویه ستونزه چې موږ هم پیدا کړه د رای اچونې مرکزونو او محلونو ناوخته پرانیستل و چې د 88% په ټول افغانستان کې دغه وښودل شوه چې رای اچونې مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. همدارنګه د ټاکنو کمیسیون د کارکوونکو طرفداري د یو خاصې ډلې دپاره، د یو خاص کاندید دپاره په ځینو مواردو کې حتی د دولتي چارواکو، حکومتي چارواکو لاسوهنه او د یو خاص کاندید دپاره کار کول و. بل مهمه مسله چې دا پیره موږ وموندله د کاندیدانو برخه کې، یو خو کاندیدانو یو شمېر ډېرو چې بډای وو، ډېرې پیسې لرودې، هغوی ډېر زیات مصرف وکړه. په دغه ټاکنو کې شاید په نورو ټاکنو کې هم موږ لروده، خو دا پیره چې موږ ته ډېر نوی و او هغه کچه یې ډېره زیاته لوړه وه، هغه د رایو اخیستل و. یعنې ځینو کاندیدان حتی خپله به ولاړو او یا استازي د مرکزونو په شاوخوا کې به ولاړو، حتی داخل په مرکز کې چې نفوذ لروده دوی پیسې په بدل کې خلکو نه رای واخیستلې او دا هم بېلابېل اړخ لري. مثلا زموږ عام خلک یو خو بېوزله دي، ستونزې خپلې لري، عامه پوهاوي کچه هم تر ډېره حده پورې ټیټه ده. دا د دې باعث شو چې د رایو اخیستل، پلورل او پیرل دا ترسره شي. د ده تر څنګ موږ سره یو شمېر ویډیوګانې او عکسونه شته چې له بده مرغه د افغانستان د سرحد ناخواته هم ځینې خلکو چې پاکستاني شناختي کارتونه یې لرودل، هغوی هم راغلل د کاندیدانو په واسطه. کوم کاندیدانو چې نفوذ لروده غوښتل چې درغلي وکړي په ټاکنو کې، هغوی ته اول تذکرې واخیستې او بیا په ټاکنو کې هم موږ سره ویډیوګانې شته چې هغوی د انتخاباتو کې ګډون کړی دی، تذکرې اخیستې دي او هماغه شیان عین شکل شناختي کارتونه هم لري. دا بله لویه ستونزه وه چې له بده مرغه موجوده وه. په ټوله کې دا پیره د ټاکنو کمیسیون سره له دې چې خلک ډېر په تمه وو چې یو ښه ټاکنې به ترسره کیږي، ظاهرا د ټاکنو کمیسیون داسې ښوده ځکه د یو رای ورکوونکو لست جوړ شو او تل موږ او تاسو هغه شواهد خپل لرو د ټاکنو کمیسیون د کمیشنرانو نه چې هغوی به تل ویل چې موږ ډېره زیاته ښه امادګي نیولې ده، چمتووالی هم نیولی دی، د رای ورکوونکو لست جوړ شوی دی، ډېر منظم کار پرې روان دی
او بیا په وروستیو کې د بایومټریک وسایل هم واخیستل شو. دلته خلک ډیر په تمه و چې ښه ټاکنې به وي، ډېرې ښې ټاکنې به ترسره کیږي، شفافې به وي، آرامه به وي، په یو ورځ به ترسره کیږي، خلاف ټاکنې اما حتی زموږ د ناظر نهادونو خلاف یو انتخابات ترسره شو. موږ داسې فکر نه کوو چې دومره بې نظمه به دغه انتخابات ترسره کیږي. ډیره کچه فیصدي د دې بې نظمیو د کمیسیون ته اړوند ده، کمیسیون مربوطیږي چې هغوی ښه مدیریت ونه کړ. خو ترڅنګ یې تر یو کچې پورې کاندیدان، نوم خپله عام خلک، دولتي چارواکي، قومي مشران چې په ولایتونو کې دي، دوی هم په یو څه برخه کې دغه بې نظمیو کې لاس درلود، یا په یو ډول یا په قصدي ډول یا غیر قصدي ډول. کمیسیون هم اوس تر ډېره پورې د بې نظمیو پړه هم په یو شمېر خلکو باندې وړلی. دغه راز په هغه نمایندانو چې په خپله تقلب ته لاره جوړوله، بې نظمي جوړوله، یا په یو شمېر مرکزونو کې بایومټریک سیستم په لوی لاس خرابوه، یا هماغه کارمندان کمیسیون اوس له ځانه دغه ستونزه یې په همغه باندې اچوي. همداسې دا اوسنی سیستم همداسې و چې یوازې کمیسیون ته دغه ستونزې نه راجع کېږي، لکه څنګه چې کمیسیون وایي یوازې همدغو خلکو ته راجع کېدلې؟ نه، داسې نه ده. که دا داسې وویشو یا تقسیم یې کړو، ډېر فیصدي یا تا ته اویا اتیا سلنې پورې دغه ملامتي او مسؤلیت راجع کېږي خپله ټاکنو کمیسیون ته، ځکه د اساسي قانون پر بنا باندې د ټاکنو کمیسیون هم صلاحیت لري او هم د قانوني مکلفیت دی چې د ټاکنو مدیریت او اداره ترمنځ کې او هم نظارت وکړي. اما یو ډیر مثلا 15% 10% چې هغه هم غیر قصدي خلک، مثال به راوړو چې خلکو ته ډیر واضح شي. اوس زموږ ناظرینو دا راپور ورکړ چې موږ سره ویډیوګانې او تصویرونه هم شته او انځورونه هم شته. خلک په مرکزونو کې ډیر بې نظمه ولاړ دي، ګډوډیانې دي، حتی ښځینه رای اچونکي، نارینه اچونکي، بیرون بهر ولاړ دي. اکثریت چې زموږ موندنې دا ښایي چې مراکز ناوخته پرانیستل شو، 10 بجې، 11 بجې، 12 بجې، بعضې چې یوې بجې ته پاتې شو، بیا هغه سبا ته موضوع وځنډېده. اوس دغه ملامتي خو تاسو خلکو ته خو نشئ ویلی چې خلک بې نظمي رامنځته کړه. کمیسیون ته راجع کېږي چې کمیسیون ته خو 7 بجې باید د قانون له مخې، د طرز العمل له مخې 7 بجې باید هر مرکز پرانیستل شوی وي او په قطار خلک منظم ډول راوړل شي. بل کله چې یو څوک د یو شي مسؤلیت اخلي، هغه یې ترتیب و تنظیم خپله جوړوي. تاسو به عامو خلکو ته په منظم قطارونه وایئ، ځکه هر محل او هر مرکز چې څو محله پکې دي، هر محل کې کارکوونکي بېلابېل دي. هر محل یو کارکوونکی ته د قطار کنټرولونکی وایي، هغې ته معاش ورکول کېږي، امتیاز اخلي، د ټاکنو کمیسیون کارکوونکی دی. اوس دغه قطار کنټرولونکی خو دغه وظیفه لري چې دا قطار منظم کړي. بل زموږ امنیتي ځواکونه هم هلته موجود وو، دوی ته یعنی یو سمه هماهنګي که رامنځته شوې وه د ټاکنو کمیسیون، دوی ته باید ویلی چې دغه تنظیم برابر کړي. یعنی که کمیسیون هر څه ووایي خلکو ته ډېر زیات واضح دي او داسې قناعت بخشه ځواب خلکو خپله چې یو شمېر مرکزونو کې مرکزونه ناوخته پرانیستل شو یا مواد ناوخته ورته راورسېدل، ټاکنو کمیسیون وایي چې دوی د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د هغې له مخې کارمندان جذبېدل د بایومټریک د استعمال لپاره دغه راز په ټاکنو په 28 د میزان 29 د میزان په دغو ورځو کې پخپله همغه ناوخته راغلي و. آیا د دې مسؤلیت هم ټاکنو کمیسیون ته راجع کېږي؟ نه، موږ په خپلې موندنو کې څو موارد وموندل چې تاسو سره شریکوم. یو دا و چې د ټاکنو کمیسیون په دې کې بیا هم تر ډېره حده پورې مسؤلیت لري او باید ځواب ورکړي. هغه دا چې ټول امکانات کمیسیون سره وو او موږ د شنبې ورځ باندې انتخاباتو، د پنجشنبې په ورځ باندې د همغږۍ یو مجلسو په کمیسیون کې موږ هم ګډون کړی و. دوی بیا هم ډېر په ډاډه شکل ویل چې موږ ډېر زیات آماده یو، آمادګیانې نیولې وې. هلته یې یو خبره دوی یاد کړه چې پنجشنبې ورځ دا مجلس ووایي سبا چې جمعه ده، په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کارکوونکو ته روزنه ورکول کېږي. اوس دا د ټاکنو پروسه په یو محل کې چې شروع کېږي، ډېره اوږده پروسه ده، اعلاناتو کې هم شته دی چې 15 کارکوونکي هر محل کې دي، یو قطار کنټرولونکی دی، یو د تثبیت د هویت مامور دی چې تذکره ګوري، د بایومټریک وسیله ورسره بیا هم اضافه شوه، هغه بل کار و، د رنګ دغه دی، هغه څوک چې رنګ ګوته رنګوي، او بیا څوک چې پاڼې توضیح کوي، او بالاخره صندوق باندې هم یو څوک دی چې ولاړي. دغه ټوله یې اوږده پروسه ده.
باور وکړئ چې یعنې منطق همدا نه مني چې تاسو یو ورځ د مخکې نه د انتخاباتو نه تاسو په لرو پرتو سیمو کې یو هغه که هر څوک تاسو ورته روزنه ورکړئ هغه سمه روزنه نشي لیدلی تر څو باید صحیح تمرین وکړي. دغه ټاکنو د پروسې د مدیریت لپاره کوم اصول کوم ترتیبات چې شته مخکې له ټاکنو یعنې څو ساعته یا څو ورځې مخکې هم مرکزونه عیار شي هم مرکزونو ته ټول مواد په وخت باندې ورسیږي تر څو د ټاکنو په ورځ باندې اماده اوسیږي. داسې شی ټاکنو په قانون کې شته یا د ټاکنو لپاره د سیستم د جوړونې لپاره شته؟ هم د طرز العملونو کې د ټاکنو کمیسیون شته او خپله ټاکنو کمیسیون دغه ټول مسایل په طرز العمل کې راوستي وو اما له بده مرغه تطبیق یې نه کړه. زه به دغه موږ او تاسو به د خپل نهاد یو مثال ورکو. موږ چې کله مثلا یو غونډه جوړوو ټول ترتیبات ورته نیسو هغه خپل نهایي هڅه هم کوو چې منظم شکل باندې دایره شي هیڅ وخت ستونزه نه وي حتی یو هفته یو میاشت مخکې ورته ټولې امادګیانې نیسو. اوس کمیسیون چې دا د افغانستان د سیاسي سرنوشت په غاړه لري او مسؤلیت پر غاړه لري په دغه برخه کې باید دوی ډیر وخت دغه ټولې امادګیانې نیولی وی نو دغه ستونزو سره نه مخامخ کېدل. تاسو په خپل راپور کې د بایومتریک په تړاو باندې هم ځینې شکونه ښودلي وو چې بایومتریک له دویم هیواد نه راوړل شوی هغه هیواد نه راوړل شوی چې قرارداد نه و شوی. کوم هیواد و په کوم څومره دغه تقلب تر څومره اندازې پورې و د ټاکنو کمیسیون ته دغه مسؤلیت راجع کیږي او که د وخت کمی وه؟ که دغه موضوع مثلا ډیره وڅېړو یو خو د بایومتریک وسایل داسې خبرې شته دی منابع موجود دي چې هغوی ادعا کوي چې د بایومتریک وسایل راغلل کابل ته را انتقال شول د هغې نه وروسته قرارداد د ملي تدارکاتو کمیټې یا اما کمیسیون برابر کړی و یعنې وسایل راغلي و افغانستان ته چې قرارداد یې جوړ شو. بل په دغه برخه کې داسې شکونه هم شته چې ځکه دا شکونه د دې پر بنا باندې دي چې اوس هم بعضې تخنیکي ستونزې په د بایومتریک په وسیلو کې دي. بایومتریک نه چې استفاده شوې ده بعضې بایومتریک کار نه کوي او هغه ډیټا یا معلومات چې دي هغه سرور ته نه انتقالیږي. کمیسیون خپله پوهیږي اوس هم دغه ستونزه په کمیسیون کې موجوده ده. دغه ته ورته مثالونه د دې څرګندوي کوي چې د بایومتریک په وسایلو کې هم احتمالا اختلاس شوی وي یا په یو څو تعدادو باندې هغه اصلي ملک نه راغوښتل شوي او نور هم بیا پکې اختلاس شوی د بل ملک نه یا بل ډول راغوښتل شوي. دغه ستونزه هم موجوده ده. بل زموږ موندنې دا ښیي چې یو شمېر د بایومتریک وسایل او ماشینونه یا کاندیدانو یا زورواکانو یا هر څوک چې دي دا مسایل باید تعقیب شي. موږ سره عکسونه شته انځورونه شته د ویډیوګانې شته چې هغه مات شوي دي له ځانه سره یې وړي دي او هغې ته ډېر زیات زیان رسولی دی. همدا اوس یو شمېر بایومتریک وسیلې چې هغه کمیسیون نه څوک پوښتنه وکړي او محاسبه ورکړي په کوم تعداد چې دوی وسایل اخیستي وو چې 40,000 وسیلو یا ماشینونو هغه تعداد به کمیسیون ونه توانېږي چې پوره کړي. یعنې تاسو یو ستونزې ته اشاره وکړه چې ممکن د بایومتریک وسایل ځینې دومره خراب شوي چې د معلوماتو انتقال ورنه سخته وي. د دغه پروسیجر بیا څنګه کیږي ځکه په بایومتریک سیستمونو باندې یا دغه ماشین باندې خلکو رایه ورکړې ده په هر محل کې چې شاوخوا 600 کسانو ثبت نام کړی و شاوخوا 600 200 300 کسانو د بایومتریک له لارې رایه کارولی دی. د دغه خپله څومره ستونزه کیدلی شي د دغه مواد بیرته را انتقالول سرورونو ته څومره ستونزه کیدای شي؟ ګورئ زه دغه د تالي سنټر یا کوم اوس چې فعلا په کمیسیون کې دغه رایې جمعیږي زموږ ناظرین هلته حضور لري نظارت کوي. دغه موضوعات به څه تاسو سره یو څه شریک کړم. زه فکر کوم هغه تصویر بیا ټولو ته لیدونکو ته وړاندې کیږي. هلته زموږ ناظرین چې شتون لري مثلا 2 ځایونه دي چې یو ځای کې د رایشمېرنه صندوق وازیږي رای پاڼې ویشل کیږي او ګوري. عجیب و غریب مسایل هلته موجود دي. هغه محافظتي خلطه چې ورته وایي یا ټي بي معلومات پکې د ولایت نه راځي هغه بعضې وخت صحیح ټاپه شوې نه ده او سر یې واز دی. یعنې له هماغه ولایتونو چې راغلي یا دغه خپله د نتایجو فورم د دغې خلطې نه یا کاغذي خلطې نه بهر دی. موږ ته داسې ریپورټونه هم حتی د ولایتو کې لرو چې د نتایجو فورم باندې مثلا د رئیس د محل امضاګانې نشته. رایپاڼې چې سپینې اضافه پاتې دي کله چې ټول پروسه ختمه شوې ده شاید تقلب شوی دا چې هر چا کړی دا به مسایل باید وڅېړل شي. سپینې رای هم اچول شوي صندوق ته او چې فهرست سره برابرې نه دي نتایجو کې تغییرات راغلي.
یعنې په سلهاو باندې ستونزې موجودې دي چې موږ ته هم د حیرانتیا موضوع همدا ده چې دواړه کمیسیونونه دا څنګه کولی شي چې دا راجمع کړي. د بایومټریک وسیلې ته دا حال ده چې شاید یو تخنیکي موضوع ډېره ملامتي شاید په کمیسیون باندې هم وانه چې کمیسیون وایي چې دا یو تخنیکي ستونزه ده، ټکنالوژي د دغه ستونزه را پیدا کوي، اما د دپاره طبعا باید یو حل لاره پیدا شي. اما د دې نه نورې ستونزې دي چې دا شاید ډېره ورته عادي، ځکه د دپاره که بایومټریک مثلا کار ونه کړي یا سرور ته لاړ نه شي، طبعا دوی هغه کوم فیصله چې دواړو کمیسیونونه په دې وروستیو کې وکړه، هغه رایپاڼې چې بایومټریک پکې سم کار نه دی کړی، هلته د رای ورکوونکو لیست منظم یا هغه کاغذي لیست چې خپله په قلم باندې جوړ شوی دی، هماغه فیصله چې د هماغه وخت کمیسیون د ټاکنو په ورځ وکړه، هغه به بیا د لیست سره سر ورکوي چې هغه موږ هم ډېر مطمئن یو چې د رای ورکوونکو لیست ډېر منظم دی. نو په ټوله کې څه ووایو چې دومره ستونزې په دې ټاکنو کې موجودې دي او موږ ولیدلې چې حل ډېر زیات ستونزمن ښکاري. خو اوس چې د ټي بي کڅوړې ټاکنو کمیسیون ته راځي او تاسو ځینو ستونزو ته یادونه وکړه چې سپینې ورقې پکې راځي، سپینې رایې پکې کارول شوې دي یا د محلونو د رئیسانو امضاګانې ورباندې نشته، په دې برخه کې معلومه خبره ده چې دا یوه لویه ستونزه ده. ستاسو ناظرین بیا څه درته وایي چې دغه رایې تصفیه کېږي، کوم سیستم ته ځي، باطلېږي یا د شکایتونو چې ډېرو باندې ثبت شوي باید باطلې هم شي؟ په ولایتونو کې دوه برخو وویشو. په ولایتونو کې زموږ ناظرین چې د بیا ځلې راشمېرنې پروسې نه کتنه کوي او خپل نظارت کوي، هلته هیڅ تغییرات مثلا د دې بیا شمېرنې باندې نه راځي، وخت ضایع کېږي، پروسه تطبیقېږي، ځکه کمیسیون غواړي په سمبولیک ډول وښایي چې دا د لا شفافیت دپاره موږ د بیا ځلې راشمېرنې پروسه دا د تکمیل کړه کوم محلونو مرکزونو کې باندې چې شک موجود و. زموږ ناظرین هلته مثلا شتون لري، یو خو دغه پروسیجر صحیح نه تطبیقېږي، بل مثلا اکثریت صندوقونه پرانیستل کېږي، رایپاڼې پکې بیا شمیرل کېږي، هیڅ هغه د نتایجو فورم کې تغییر نه راځي. زموږ د نظارت له مخې ډېر چې تغییر راشي 2-3 رایې تغییر راځي، یعنی 2-3 رایې تغییر راځي، هغه هم په بعضو وختونو کې، نور هیڅ نتیجې کې تغییر نه راځي. نو د بیا شمېرنې پروسه څه ګټه لري؟ دومره وخت ضایع کېږي، مصرف کېږي، دا یو بېمعنا کار دی. دویم دلته په مرکز کې هم زموږ ناظرین ډېر لرې دي، ځان ته سکرین ته ګوري، هغه اساسو مرحلو نه نشي کولی چې خپل نظارت ترسره کړي. او دلته هم کمیسیونونه دواړه خصوصا د ټاکنو کمیسیون کارکوونکي چې دي وایي دا هر څه صحیح دي، کوم د نتایجو فورم چې د ټي بي د کڅوړې نه بهر هم دی وایي دا هم صحیح دی، کوم چې د ټي بي کڅوړه ټاپه نه لري هغه هم وایي صحیح دی. ولې ورسره منئ ناظرین بله حل لاره نه لري، ځکه هلته د سیاسي ګوندونو ناظرین هم شتون لري او هغوی هم هیڅ نه کوي. نن ورځ هم تاسو په جریان کې هستئ چې د کابل دپاره سیاسي ګوندونو ناظرینو غوښته چې ټول رای شمېرنه بیا ځلې باید د کابل د مراکزو وشي، خو کمیسیون ونه منله، ویله چې یو تعداد د مراکزو باید وشي چې شک پې موجود دی، او نن به هم سیاسي ګوندونه خپل هغه کنفرانس ولري. کاش وی یعنی ځان ته تر ډېره حده پورې که 80 سلنه ستونزې موږ په کمیسیون کې ګورو، له بلې خوا یو 15% 6% په ډېر درناوي موږ او تاسو خلکو کې دي، امیدوار یم چې په راتلونکي کې حل شي. او سیاسي ګوندونو باندې هم ځینې پیغامونه موږ لرو په کاندیدانو باندې چې هغوی هم دغه پروسې ته یو څه زیان رسولی دی. اوس چې په دغه پروسه کې تاسو خپله د ستونزو یادونه وکړه، ناظرینو ته تاسو ته یې معلومات درکړی چې دومره په لویه کچه باندې ستونزې شته او کمیسیون د دغو ټولو ستونزو باندې سترګې پټوي او وایي چې د هر څه صحیح دي. ناظرین عموما همدا دنده لري چې په ټاکنو باندې نظارت وکړي، پاکې او تقلبي رایو باندې نظارت وکړي، چې کومې پاکې دي کومې ناپاکې دي، دواړو کمیسیونونو په کارونو باندې هم نظارت وکړي. ولې هملته ناظرین یو اجماع نه جوړوي، یو ګډه اعلامیه نه ورکوي، یو ګډ خبري کنفرانس نه نیسي چې د ټاکنو کمیسیون په همدغه ستونزو باندې ووایي چې ټاکنو کمیسیون په ټولو ستونزو باندې سترګې پټوي؟ نن هم له نیکه مرغه موږ یوه ګډه غونډه لرو د ناظر نهادونو سره په ټوله کې د ناظر نهادونه او تل کنفرانسونه موږ ګډ کنفرانسونه هم ورکړي دي، اعلامیې هم ورکړي دي او دا به انشاءالله دوام پیدا کړي. کمیسیونونو سره معلومات شریک کړي دي، د درغلۍ او تقلب سندونه هم ورسره شریک کړي دي، اما هغوی ورته هیڅ اهمیت نه ورکوي، دا بله ستونزه ده. اما دا زموږ هڅې او تلاشونه به انشاءالله دوام ولري تر څو یو څه ناڅه وکولی شو د شفافو ټاکنو دپاره کار وکړو. زموږ لویه غوښتنه هم همدا ده، مثلا د ولسمشر نه هم غوښتنه دا ده، د اړوندو ادارو عدلي او قضایي ارګانونو هم غوښتنه دا ده چې یو نهاد باید موجود وي چې دغه کمیشنران چې په دغه شکل باندې مدیریت کوي د هغوی نه خو حداقل پوښتنه وشي
چې څه ستونزه وه څه مشکل و تاسو خو په میلیونهاو ډالرو پیسې مصرف کړي وخت مصرف که ټول کارکوونکي هر څه لرودل اوس هم لوړو امتیازات نه استفاده کوئ اما تاسو ګورئ څوک غږ نه کوي داسې یو خاص نهاد نشته چې د ټاکنو کمیشنران یا ټاکنو کمیسیون دواړه کمیسیونونو کمیشنرانو باندې څارنه وکړي یا په کارونو فعالیتونو باندې څارنه وکړي څوک باید وکړي لوی څارنوالي حکومت او کوم بله اوس د شکایتو کمیسیون هم له بده مرغه ډېر چې ګورو هغه هم خپلواکه نه دی ګرچې په نورو نهادونو نړۍ کې نورو هیوادونو کې د شکایتو کمیسیون اړوند داسې ادارې دي چې څار لري او د څار ترڅنګ هغوی په یو ډول باندې حساب دی کوي چې ځواب ورکړي اما اوس ولسمشر سیاسي ګوندونه دا ټول هغوی خپل هر څوک خپلې سیاسي ګټې لري پوښتنه نه کوي چې دغه د افغان ولس دپاره چې په قطارونو کې ودرېدل ستونزې ورته پیدا شوې امنیتي له دې وروسته به هم پیدا کیږي دوی په دومره فقر و بیچارګۍ کې ژوند کوي اما بیا هم راغله رای خپلې ورکړې استعمال کړي خپلې رای په قطارونو کې ودرېدې سرګردانه و ځینې د رای ورکولو نه هم محرومه شو دومره هڅې وشوې دا د بهر نه چې د ټاکنو دپاره پیسې راځي بودیجه راځي د افغانانو په نوم باندې مصرفیږي او افغانستان قرضداره کیږي په یو ډول باندې داسې څوک نشته چې یو 15-16 نفره راځي په دغه ټولو د افغانانو په سیاسي ګډون باندې او د افغانانو په سرمایې باندې لوبې کوي د هغوی په سیاسي سرنوشت او برخلیک باندې لوبې کوي او داسې یو نهاد نشته دی چې دوی نه پوښتنه وکړي په ساختار کې په راتلونکي کې امیدواره یم چې هغه زه فکر کوم ډېر زیات اصلاحات ته ضرورت لري ټاکنو کمیسیون ته کومې ستونزې چې تاسې اوس یادې کړي عموما دغه ځینې ستونزې طبیعي ګڼي مثلا د نامنیو له امله په یو شمېر مرکزونو کې یا ناوخته خلاص شو یا یو شمېر مرکزونه هېڅ له سره خلاص نه شو او یا یو شمېر مرکزونه سبا ته پاتې شو ځینې مرکزونه د کارمندانو د ناوخته راتګ له امله خلاص شو چې هغه هم د کمیسیون ته په ټوله کې نشو ویلی چې ستونزه د کمیسیون ده ځکه کارمندان هماغه د کمیسیون نه و د پوهنې وزارت کارمندان و دغه راز کمیسیون ټرینینګ ورکړی د کارمندانو ته خو پوهنې وزارت وخت نه ده ورکړی ټولو کسانو ته چې اضافي ټرینینګ دپاره وخت ورکړي دلته بیا د کمیسیون ستونزه څه شوه یوازې د کمیسیون ستونزه که د نور نهادونو هم شته ورسره نه تر ډېره حده پورې زه د مسلې سره موافق ځکه نه یم د یو ناظر نهاد د استازي په توګه ځکه کمیسیون دغه ټول مکلفیت لري د معارف وزارت سره یې تفاهمنامه امضا کړې وه او دغه موضوع که واقعا خیر راځئ مطبوعات موجود دي یو غټه غونډه دې جوړه شي ملامت او سلامت به معلوم کو تر څو دغه اعتماد چې اوس عام خلک موږ ټول خلک په کمیسیون باندې لري دا خو بیرته احیا شي کمیسیون خو دومره دغه جرأت وکړي دومره د خو دغه جرأت ولري یو یعنی هسې خبرې په مطبوعاتو کې او په یو غونډه کې دا خو حل لاره نه ده خلکو ته معلومیږي دویم یو بل لنډې پوښتنې تر راځو نور وخت هم کم دی په ټوله کې اوسني سیستمونه څنګه روان دي شفافیت تضمینولی شي یا نه لنډ لنډ کې که درته ووایم ډېره سخته ده شفافیت تر ډېره حده پورې اما ستونزه ده زموږ اندېښنه دا ده چې اوس خو شفافیت تر ډېره حده پورې نه تضمینېږي اما راتلونکو دپاره باید داسې هڅې وشي چې اصلاحات موږ رامنځته کړو بس دی نور او دغه ټاکنې یا د اقل ښې ترسره کړو چې دغه بهرنیان خو موږ باندې ونه خاندي ډېره زیاته مننه کور مدان چې بحث مو خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو زموږ نننی بحث په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو لوی العمل